COCONUT कोकोनट में नारियल نارينا دستا دا سر مړه بوتله ګوري شل پیرې مې درته ووي چې سلو سبق وایه سره خلک د خوب نو باسي تو چې ګولې آتا څه پسر ګولې دی څه مې پسر کړي دي په دې کې خلک روجي اچي نری دا مو پر پسر کې روزي اپروزي نو موږ خالد کنه وېمه تا ګورې جو کله کله گشته د خیر نه دي چې خیراتونه میراتونه کنه بس دا به بس وړو او را ډکو به اوه د تاسو ګوره انا ته دې خوښه نه کا دا څه چې کړی دا څه دی دبليو جینې خولي ته ګوره دا چشمه ما چې وځه او بس ځه مړه ځان ډېر معقول مساج وکړي تا نه څنګه شو واړه راولو تاسو کې نه انا سر دې خوب شو چې ما جاړه ځه خیر ما جاړه یہ تو تی ګولې زویا ها بي ویم سره ماشومان ساقلت شروع کړی دیو ویم وړه مې نه دی هغه کړی دا څه کارو ک بازار ته لاړ شه او 2 پیکټه مال غراوړل سي دا ها بي اوس په پیکټو پسې زمال کې پسې زمانه نه زمال ولی څوک پزي ریان بچی می سبق وتی پرچې رواني او ته لاړ شه تاسو کاروزګار دي نشته دا چې هوس نه دی روانه دا وای ورته تا نه غواړم اکثر دا اوسو ګور ماشوم نه ورکړي دا ولا تا نه ریږي کله دې پر کې بل سره پسرول کنه نو غوړي په چکو باندې شین کړي دا مې نو باندې ریږي نو سره ولما 2 پیکټه مال غراوړ 2 پیکټه زشابه 2 پیکټه مالګه 2 پیکټه مالګه یې دنه نشو غوړي هکا 2 پیکټه مالګه 2 پیکټه مالګه 2 دا چشمه راکا دا مور زشابه الا Oh no بیبي او بچي 2 پیکټه مالګه هکا کبل سره پسرول خیر دې نشتا 2 پیکټه مالګه 2 پیکټه مالګه 2 پیکټه مالګه دا اوسو ګورا درود هغه غیم راغشتري آی خیر نو سبا ورته یا بچي سبق زوتا او دا ماشوم ضربو دا کوته مور پسې ګرځي محمد عمره دا څه چل دی کنه چې دا کمتر مونږ وی کنه ډېر ښه پیسې برالو کی روټه ورته زر وړه کا او یاره بالکل پیمانه ته ډېر خبره دی وکړه خبر ورځ د شینغاړي ته خیالو او کنه اگر وزرانه لودي نو سو ودی نه کته څه سونه کمتر چې دا د لاړ نشي ګوري پیمان غر په جوړ کنه قمقل را روان دی یا لکه دی خو د پوند پورې قمقل دي چرته ګور کرانه کوم تر به پیکټه مالګه 2 پیکټه مالګه او نو 2 پیکټه مالګه 2 پیکټه مالګه مړه به باندې ریږي 2 پیکټه مالګه نورم 2 پیکټه مالګه 2 پیکټه مالګه او نو هر سیر علی تبو برباد کړ د تمون خو اشاره وکړه چې مرزه خو زبا د مسخوښم تر پاسه مالګه 2 پیکټه لکه بوتله دا مونږ اشاره ونکړه چې مرزه دا 2 پیکټه مالګه 2 پیکټه مالګه دا ته څه 2 پیکټه مالګه مونږ درته خو اشاره وکړه کم تر دې رااله پاسولې مړه 2 پیکټه مالګه ها ما ته مالګه به بیا کړی دا یو مال کراوله مال خو دې کار وکړه اوس په تعلیم کار وګورم او دا دې خوټي کې دا دې خوټي کې بنا مونږ له کم تر پاسولې اوس پیسې راکاو دا غي تاوان راکاو ما سره پیسې سره شته کوم دې زه ته کم تر ما ډېر ګران هغه شی اوس پیلر نه پیسې دې ما ها قبل غیر ما ګوري دلته بي بیم نشته ګوري خاو کنه تاسو ځي پیسې والم زه تاسو نه خبرو نه دا مونږ ته چې دې په دې غټو داسې لیټونه راته کړو او مونږ درته اشاره هم کولې چپ شه او مرزه او ته بیا مرانی غوړاخلی ما ته پته نه و ها څنګه درته پته نه و وای ما ته پته نه و بابا روي نسا چې پرې نه دی ما سوي تاسو به څه نه خبرې ما چې تاسو به هم خراته یاد دي خو نیوم درته زمانه دې کم درې جوړولې دي ته وای کنه بي وای بیا اوس براته نه ورته چې پیسې دې نه راکړې کنه نو نه ویم درته پیسې سره شته دا ګورې نشته سره شابه ما دا څه چل دی کنه چې بس وبې ما ورته بزړه مې په خپه شو دستا ما ته وای کنه ما تا دا څه وی کنه ته دوسه
ما دا خبره کوله دا خبره دې کوله ته د اوسې ته د اوسې ته د اوسې ته د اوسې دا خبره دې کوله ته د اوسې وې ته د اوسې ته د اوسې ته د اوسې ته دادی او د اوس دادی د اوسې ته د اوسې ما ته خو مونږ ته لګې دا خبره کوله ته د اوسې ته د اوسې نه بیریږي ځه ته د اوسې ته د اوسې ځکه خیري وې مونږ له خو کار وکړه خو ما هم ولې سم کار وکړه دا هلک داسې قمقل شانتې ښکارېده وګوره خپله خبره هم تېره شوه خو ما هم ورته سمه خبره یاده کړه سم کار ولې ګورم دې پالي باندې وړېده راځه چې ځو چېرته بل ځای کې کمترې ګورو راځه مړه یاروره تا چې ما ته کومه غټه ستنه یاده کړې وه د بجلی که نه نو هلته خو زه راورسېدم یاروره نو هغه خو درې لارې که یو لار داسې را یو لار هغه یو لار دار زه په کومه درشم د چا نه تپوس وکړم نو فلخال خو څوک نشته ښه څه شوه یو منټه یو کس را روان زه د نه تپوس کوم دا هم د دې علاقې دی ښه ښځه ټیک شوه زه د دې علاقې نه تپوس کوم ته د اوسې 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 ګوره خبره وره زه مېلمه یم که نه دا راته ووایه د پیروزي کور ته کومه لار وتېره ماما ما نېرېږي ښه ته د اوسې ته د اوسې ګوره دا خبره مه کوه دا خو ډېره پاتې خبره ده زه تا نه دا تپوس کوم چې پیروز کور ته کومه لار وتېره نه که نه ماما غلطه وه ته د اوسې ګوره یو خبره مې وره داسې کار ګوره د سپینې جامې خانې ما او دا کوم ټکي چې ته وایې که نه چې ته د اوسې دا مه وایه دا ډېر سپک ټکي دی ګوره په دې باندې سړي له غوسه ورځي ماما ما باندې ناوخته دی ته د اوسې خبره وره زه تا نه صرف دا یو تپوس کوم چې ما د نیانو یې مېړه ته دا پیروزې دی کوم څه چېرې د ده کور ته کومه لاره ده دا تللې ده خو دا تللې ده ما یې تپوسونه مه کوه ته د اوسې دا څه کوې وړې زه تا نه تپوس کوم چې پیروزي کور ته کومه لاره ته ما ته د اوسې ماما نېرېږي که نه ته د اوسې هلې بیا راته وایي چې ته د اوسې ته بیا ووایه ته د اوسې ته د اوسې ته د اوسې ښه زه د اوسې یم ته د اوسې هلکه په خبره نه پوهېږې خدا راته وایي چې پیروزي کاکا کور ته کومه لاره ما نېرېږي ته د اوسې ته اوسې ته خوله دې ماته شه خوله دې ماته شه ما باندې ناوخته دی دا خبره وره خبره وره دې خو راشه داسې کار دی که نه دا ټکي نه دی نه دا چلې دا واله 100 روپۍ دا دې مال راکړې نو ګل جارې داسې کار به وکړې که نه چې مخامخ به لاړ شي دغلته غټ میګا مارټ دی که نه د هغې مخې کې سکریم خرڅېږي ملي هغه ملي جانې چې ته والې که نه ستا په معده کې تاو دی بلډ پرېشر دې ښایي شوی دی چې دا وخورې نو ستا معده به یخه شي چې معده یخه شوله الرېډي دا بره کوم ټرانسفارمر چې لګېدلې ده که نه دا ټرانسفارمر دی دا ټرانسفارمر دی او ماما دا معده ده دا معده را نه دا ګرده را دا معده را چې دا یخه شي دا به خو دلته به کرنټ ورکړي ټرانسفارمر ته ګړګړو بابا وای هلو ته به ټیک شي خو داسې چل دا چې کومه خبره کوله را روان وې که نه ما څه وې ما نه هېر شو ووایي اوس په راته زه یاد کړم داسې کار وکړې ما نه هېر شو ګل جانې چې څوک مخې دې درځي که نه بس داسې روان اوسه په لاره او به دغه خبره وایي کور دې روان شه ما دا وي او تا دا وې کور دې روان شه کور دی ودان چې کور دی ودان شرک دی ودان ولګي ته به صرف دا ګورې دا خبره کې چې کور دې روان شه او ښکلې به چې ته څه شي دی هغې به ورسې کور دی وران شه بیا ووایه کور دی وران شه کور دی وران شه بس ځه کور دی وران شه زه ګل جان ورته کور دی وران شه او شاباسه دا مې وې که نه او بې راته یاد کړي دي کور دی وران شه کور دی وران شه کور دی وران شه خدای پاکه دا زه د لیونو په محله راغلم دا څه شرمونه بیخ د پیروزو دي په شراک هم نه لګوم ځم خپل کور ته دی دا څه خلک دي یاره خوب کور دی ماما ما څه وي وای یا خدای ما نه هېر شو ماما ما څه ویم دا چې دا ماته چا خیرې کې کور یې وران مه شه چې دا ماته چا کور دی وران مه شه نه کور دی وی روان شه دا خو ما ځان ده ووې کور دی وران شه ته اوس ما مخکې یو 2 ځله ووایه کور دی وران شه کور دی وران شه دا شونډې یو ځای کوه لکه د معدې سنو او خوند وله وکړه کور دی روان شه کور دی وران شه ورشه ګولې شه کور دی وران شه ورشه زه اوس ورشه کور دی وران شه کور دی وران شه خلک به خوري خپل خپې سپکې ګڼي والله چې بیا واپس راځي ویم چې واده مې کړی دی دا ژوند میله جوړ شوی دی او تشه خوشحالي د خلک وایي واده کې څه نشته واده کې خو مزې دي مزې زما چې کور ته دا سیوان ویسمه کور دی وران شه
لکه دا ته څه وې؟ سلام علیکم. وعلیکم السلام. کور دې وران شه. کور دې خدای ستا وران کړي. کور دې وران شه بابا مړه مړه لري کې بیا کنه. ویم شکر دې زما کور کې ښه سکون دی او خو ښکلی ټیم مې تېرېږي او ته ماته وایې چې کور دې وران شه. زه نه پوهېږم کور دې وران شه. څنګه کور؟ بس خدای چې اوس دې په دې سړک راکاږم څنګه وې چې کور دې وران شه ماته وایه کور دې وران شه. نه نه ما نه هېرېږي بیا کور دې وران شه. بیا وایي کور دې وران شه. ته په سړیتوب نه پوهېږې. ماله داسې خو که بابا خو سمه خوځوه. ما نه هېره کور دې وران شه. بیا وایي کور دې وران شه. په خبره نه پوهېږي. تا به زه بېبې راولمه. بېبې نه پلار دې راوله ځه. او خوږه مړه ماما ګوره داسې خو خوند نه کور کوي دې کنه. ستا وران شي. او خوږه ما نه هېرېږي بیا کور دې وران شه. بیا کور دې وران شه. کور دې وران شه. کور دې وران شه. کور دې وران شه. کور دې خدای ستا وران کړي. شکر دې زما ښکلی ټیم ښکلی کور مې دی. کور دې وران شه لیونی راته ښکاري. یا ملکه یوسفه ماشاءالله دې موسم ته وګوره کنه څومره یخه یخه هوا لګي ډېره مزېداره هوا ده ویم د سړي پکې دا زه خوشحالېږي سم یاره یو کار نه کوو څه کار کوو چې چکر له پکې لاړ شو خدای دې بیخه بنیاد وباسه نو چکر له لاړ شي او هلته د باندې باران شي نو بیا به څه نو باران چې شي مړه چترۍ به یوسو چې ټول روان دي ښه اره دا پازا به ډېره مزه به وکړي راځه کور دې وران شه. بخیر سلام علیکم وعلیکم سلام. کور دې وران شه. کور دې وران شه. کور دې وران شه پرېږده مله تا ته مې ضروري کار دی یاره مړه کار پرېږده بیا رانه هېرېږي کور دې وران شه. کور دې وران شه. څه ته نه هېرېږي دا خبر رانه هېرېږي کور دې وران شه. ویم ستا خبره به نه هېرېږي هلکه د ده دا خبره یاد ساته ټیک شو زما یاره دا نه هېرېږي دلته یادوم ته بیا وروسته خو دا راته ووایه که نه چې دا خبره ته چا کړې ده سور ماما راته خبره کړه کور دې وران شه. دا یادوه ښه یادوه. مړه بېغمه شه که نه یار تا څه خبره کوو دا راته ووایه که نه ته اوس څه کوې سودا نه بازار راوړم. سودا نه بازار راوړم خدای پاکه چې دا سړی څه پسې روتی دی او چا ورته څه اچولي دي ذهن کې خو زما زه به مو د ذهن بل رخته واړم او ویم دا راته ووایه که نه چې ما ته دا خبره کوله کومه خبره دې کوله هلکه ته دا خبره یاد ساته کومه خبره یاد ساته ګورې تا ته ما دا خبره کوله که نه چې سوات ته دې بوځم او غربه شیطانان دي شوکله نه 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 ولې څه کې هلته مې په اوبو باندې وړې هلته خو شنې اوبه دي که نه یم خو ډېره تنخوا به هم درکوي او چای ډوډۍ به هم درکوي نه 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 ښه زه هلته یارېږم ما به اوبه یوسي او که نه زه اوس ځمه ښه ما څه خبره کوله خبره یاده که ماته دا خبره کوله تورو بل خور کا او جوړ د بنگلو شور کا ما دا خبره کوله خبره دې کوله چې دا خبره دې کوله که نه تور اوربل راخور کا جوړ د بنگلو شور کا تور اوربل دې لارځه مړه دا خبره خو ګرانه نه شوه دا دې ویلې که نه دا خو وختي اسانه وه که نه نو داسې وه ته ځه زه درځمه نه 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 داسې مړه څه خبره راته وکړه که نه خبره ته کوم تا دا ویلي تورو بل خور کا او جوړ د بنګلو شور دا الک راته ټیک ښکاري ښه او که نه ته ګډې وډې وې تور اوربل راخور کا جوړ د بنگلو شور کا گانے تے اڑو میں بیا تا آسانی تور اوربل راخور کا جوړ د بنگلو شور کا تور اوربل راخور کا جوړ د بنگلو شور کا الله دې خوشاله کا تور اوربل راخور کا بچی اوس مې صحیح ګډ وډ کړې ښه اوس پته پته ولګي د 75 طریقه تو د بل دا خود کا او جو د بنگلو شوت کا کینه منا راځي جاړم دا روانه لار ده څنګه بل جاړم ظالم د دنیا مې ورانه شو خزه مې وپات شوی دا ته ته ما جاړه لا پاک بالا بل خزه درکی اته ویا خدای ما لا پاک بل ران لګي ته راشه تا راخور کا جوړ د بنگلو شور کا اته وته تور اوربل راخور ما کور واشه وي او ته ما ته غانې وي پریدا مړه بابا تا کور وانګي تور اوربل راخور کا جوړ د بنگلو شور کا راشه وي هغه به تا کابري زغواره دا زه را حکم بابا دا پیدل ما ته کما زپاسه ما ما نه بیره خبره نو آیا کنه اره او نو ما څه خبره کوله ما څه خبره او ته پاسه تا دا خبره کوره چې ټاپی روړم دکان ته نه دکان ته سما ته درا ټاپی نه اتاله ما خلا خواګه بس
بل څه پدې تله با دغه وی کنه یا ستاسو نه بابا ستاسو نه خیره پته کومه هغه ته ته بودا ته پاتې دا ته ګور کې ماتل دي خلک یې راګانې کوي او ته دلته ما ته غانې وې ماشوم دی وګوره غون دی خوب کو دا ماشوم دی غانې ویني شي او ماشوم دی بابا چیزا دکان ته شاله دا ته دکان خبره کړې وه ته دکان بابا ته دا کنه دا ګور पुलिस बाबा दुकान هلا دا ماما کوم ځای ناسته السلام علیکم ماما وعلیکم السلام لږ صبر وکړه حساب کومه ماما دلته کښېنه نه کښېنه ما وایه څه پکار ماما زه څه پسې راغلی یم ځه راشه په تودېږي ما ته وایي زه څه پسې راغلی نو ته خدای مسلمان ته څه پسې راغلی څه وړې ماما بیبي چې مې یادولو بیبي څه یاد کړي وایه ماما بیبي مې څه یادولو خدایا پاکه ته جوړ ده خوبه راپاڅېدې نه ماما ویښومه بیبي مې څه یادولو هله زما نرزویري کور ته لاړې شابه بیبي نه تپوس وکړه بیا راشه شابه ښه نه که نه بیبي مې بیا وایي بیبي مې څه یادولو هغه راکړه نو یا لکه د مینګ له دماغ څه نه خرابې ده خدای مسلمانه څه راته یاد کړي دي غوړي یې راته یاد کړي دي نه خدایا پاکه دا سره اوس وکړمه چیني بیا راته یاد کړي لکه نه چینی هم نه دي یاد کړی څه راته یاد کړي دي روجي نه روجي هم نه دې خوا راشه دال شته مسور شته مخ شته دالما شته چڼه شته لوبیا شته ماما دا نه دي بیبي مې یادول داسې به اوس په دې مخ ووایم چې بیبي دا دوزه شابه اوس سره سار نه ګاک نه دې لګېدلې مړه شابه بیا مې بیبي وایي بیبي مې یادول خدایا پاکه داسې په بېوقوفو خلکو هم سر دی نو ته خدای مسلمانه څه راته یاد کړي دي بیبي مې یادول کړه نو ستا کور کوم ځای دی زما کوره کندې سره کندې سره داسې کار وکړم دا خو لږ مزل دي خو لاړ شه بیبي نه تپوس وکړه بیا واپس راشه نه بیبي مې بیا وایي نه هلکه وبرې وم ګورسان نه ګاک نه دې لګېدلې خو بس ځه که نه نو کنه ماما پته یې چې سار را چا په مخ روت یم دونه سپېره ګاک راغلی دي که نه مړه دې خولې ته خولې وګوره دې خوا راشه دا وګوره دا اوچه چیره دا غوړي دي دا تیلو ډبلي دي دا صابونونه دي دا ناششتره دا د پیکولو وړه دي ستا څه پکار دي بیبي چې مې یادول ځانمه په دې مخ کې وم په دې مخ وځه شابه نه ما نه راکړه بیا مې بیبي وایي ته ما ته نوم واله نو زه به یې درکړم که نه ما نه ایر دي ډېر دي ده نه وشه شابه بیبي به راته ووایي نوم به راته وایي بیا به راشي ښکلې به درته درکړم شابه نور زما نه داسې نه ځم بیبي مې بیا په چوکه وایي بیبي به دې لا وایي لا نه زه به دې اوس تودت خبره درکړم هلته به دې وغورځم شابه وځه نه ما نه براکې نه خدایا پاکه نو زه تاله څه درکړم چپس درکړم چپس نه بیبي مې یادول مې د خدای مسلمان داسې کار کوم که نه بیبي لوړې درکوم ښه نه بیبي مې یادول هغه راکړه بیبي چې مې یادول نو تا ته بیبي څه یاد کړي دي صرف دا دي صرف نه دی خو ته نه یاد کوي نه خدایا پاکه په اوړو کې چې اچي په اوړو کې ښه نو داسې وایه که نه د خدای مسلمان مالګه مالګه دا یاد شو خدای مسلمانه ښه څونه درکړم سونا بیبي مې یادولو نو بیبي دې مالګه یاده کړې وه نو ویم څونه درکړم بیبي مې سونا یادوله خو راکړه نو نه تا ته چې بیبي کوم وخت کې ووایي که نه چې د دوکان نه مالګه روړه نو زه تا سره وم نه نو ما ته څنګه پته لګي چې تا هغې څونه یاده کړې ده ما ته څه پته لګي نو بیبي مې یادول کړی وایي سونا راوړه
ما ته څه پته لګي نه هغې خو دا ټول شاپر یاد کړی دا یو څه که نه 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 ټول یې نه دي یاد کړی زه تا ته وایم که نه د سړک لاړ شي موږ د دماغ خراب کړی دی ما نور راکړه راکړه یو پیکټ دا بیبي مې یو نه دي یاد کړی نو به داسې کار وکړه بیا ټوله یو څه که نه ټول هم نه وړم که نه بیبي چې مې څونه یاده کړې ده خو نه وړم دې ته څونه یاده کړې ده ما نه هیر دي تاسې یې پیکم دو پیکټه دوه پیکټه د سړک لاړ شي د سړک لاړ شي دماغ خو دې معلم خراب کړلو خو دغه شان دې باندې ساده الفاظو کې ویلي چې دوه پیکټه مالګه راکړه ونیسه مړه ونیسه ورګه پیسې واله صبر وکړه نور پیسې راکړه شابه نور پیسې راکړه دا واله ماما دا په څو دې راکړل نو دا مې بچي 100 روپۍ مې نه کټ کړي 85 دې راکړو ماما او 30 روپۍ مې دا چونګا ہمارا چونګا جونګا بچي نه جونګا دي کینې کیږي که دا خو پخوانۍ دور نه دی که نه نه کنه مالا چونګا راکړه کنه نه کنه ماما خدای پاک ما سره پرانیستې سودا نشته دی ښه ټول پیکټ دي صحیح ده نه ماما به داسې نه ځم نه ښه ځای ما ته وګوره بیا راشي سبا به درله درکړم ښه ماما دا راکړه دا د خدای مسلمانانو د ګاډي واړې مه جاړه هغه 100 روپۍ دي دا بس لاړم دا خیرې به د کومه لوګي ما چې شپه ده خیرې به د کوم لاړم زه ځه مړه خیرې به راته کوم ځان ته دا وکړه چې صحیح شي ماما غواړي چې مو هغسې ښه د شابه ادم چوري بوتله ده که نه ماما غواړي څه شو ګورې چونګم چاله نه ورکېو جونګم چا شومه شابه بوتله لا خو ګډ وډم سر دې مړه اخه یاره که ته خدای مسلمانه ها مالګه ته بیا پاتې اوس په دې بیا راځي وای سم ستړی شوم او ولې ټرکونه دې راښکل څه چمله استې سبق مې ډېر زیات ویستل شوم مړوس باید په دې مخ وم ګورې ته بیا ستړی شوې یہ تو تی گلے زویا ہاں بیبی ولدا سے ٹیم دیکھو اوڑ مینہ دیا گلے زبا دارو ډیر سے ٹیم پکوما مارګه دی راوړه مالګه او کنه مالګه بیبی مالګه هما نه یې رشوه شوا او اوس بیبی پزتا تو بگا دا روح ما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان انسان کو ہر وقت اپنے شکنجے میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب شیطان بندے پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس بندے کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ وہ ہر طرح سے انسان کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا کرتا ہے کہ انسان کو اللہ کی راہ پر چلنے سے دور کر دوں۔ شیطان انسان کے دل میں کبھی ایسے خیالات لاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اللہ کا وجود ہے کہ نہیں۔ کبھی انسان کے دل میں نماز ادا کرتے ہوئے مختلف خیال آتے ہیں اور کبھی بیماری کی حالت میں انسان وسوسے کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ہم اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں سے تنگ آ کر سوچتے ہیں اور کبھی غربت کی حالت میں ہم کو پریشانی رہتی ہے۔ کبھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نمازی کے دل میں ایسے خیال آتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ انہی خیالات میں نمازی گم ہوتا ہے کہ امام سلام پھیر دیتا ہے۔ اس طرح ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نماز، روزے، حج کیوں نہیں ادا کرتے۔ سب سے زیادہ مشکلات ان لوگوں کو پیش آتی ہے جن کے ذہن میں جنسی وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ جب شیطان کسی عورت کو آپ کے لیے انتہائی حسین کر کے آپ کے دل و دماغ پر حاوی کر دیتا ہے تو پھر انسان پوری طرح سے شیطان کے شکنجے میں چلا جاتا ہے۔ جنسی خواہشات پر تمام برائیوں کی جڑ بن جاتی ہیں۔ انسانی ذہن گندے خیالات کا مرکز بن کر رہ جاتا ہے۔ آخر یہ سارے خیالات ہم کو کیوں آتے ہیں؟ انہی خیالات کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے کہ اگر یہ خیالات ہم پر حاوی ہو جائیں تو ان کا حل کس طرح کیا جائے؟ آئیے پہلے ہم احادیث مبارکہ سے ان خیالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آخر میں آپ کو یہ واقعہ سنائیں گے کہ جب ایک شخص نے آ کر حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کو بتایا کہ میرا ذہن گندے خیالات کا مرکز بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اے
اللہ کے نبی، ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا واقعی تم اسی طرح پاتے ہو، یعنی ان کو گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ محدثین اس حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ صحابہ کے اس جملے یعنی ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے ان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بری چیزیں پاتے ہیں۔ مثلا اللہ کو کس نے پیدا کیا، وہ کیسا ہے، کس چیز کا ہے، اور اسی طرح کی اور چیزیں کہ جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہو، اسی لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کبھی باتیں ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ ہم اس پر اعتقاد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیا کہ یہی تو صریح ایمان ہے، اسی لیے کہ تم ان وسوسوں کو دل میں پانے کے بعد جھڑک دیتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ لہٰذا ان خیالات اور وسوسوں سے پریشان نہ ہو، اور ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے۔ بعض علماء نے وسوسوں میں مبتلا اشخاص کی تسلی و تسکین کے لیے کہا ہے کہ جس طرح چور اسی گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و دولت ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے تو شیطان بھی وہاں ہی آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ برے خیالات کا آنا شیطان کا ایک عمل ہے۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے انسان کو اپنے رب سے دور کرنے میں ہمیشہ ہی سے کوشش میں لگا ہوا ہے، اور قیامت تک شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا رہے گا۔ اس کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ انسان رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی باتوں کو مان لے۔ حدیث محمدی ہے کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شیطان کے جال کو وسوسے کی حد تک ہی محدود کر دیا گیا ہے، اس سے آگے شیطان کو بڑھنے کی اجازت قطعاً نہیں دی گئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہونے کو درگزر فرما دیا ہے اور انسان کو نیک کام کرنے کی توفیق دی ہے۔ مومن کے دل میں وسوسوں کا پیدا ہونے سے مومن کو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ مومن جو نیک کام کر رہا ہوگا اللہ مومن کو نیک کام کے بدلے نیکیاں عطا کرے گا۔ جو لوگ ہر وقت خیالات میں گم رہتے ہیں، ایسے لوگ دوسرے کاموں میں سست روی اختیار کرتے ہیں، وہ ہر وقت وسوسوں میں ہی رہتے ہیں۔ وہ سوتے، اٹھتے، لیٹتے، گھر سے باہر جاتے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے شریعت کے خلاف وسوسوں میں رہتے ہیں۔ اس طرح شیطان ایسے انسان کو کبھی بھی برے خیالات سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہر وقت انسان کو شریعت کے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ سوچے اور ہر وقت دماغی تھکاوٹ کا شکار رہے اور اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، ہر انسان کے پاس شیطان حاضر ہوتا ہے اور اس کو ان خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، شیطان انسان کے دل میں یہاں تک خیالات لاتا ہے کہ اللہ کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ اگر انسان پر شیطان اتنا حاوی ہو جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے چھٹکارا عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو جو آدمی اس طرح کا کوئی وسوسہ اپنے دل میں پائے تو وہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان انسان پر اس وقت بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے جب ہم اپنے ایمان کا دامن چھوڑنا شروع کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ شیطان خود بخود ہی بھاگ جائے اور سوچے کہ یہ مومن تو میرے شکنجے میں آنا والا نہیں۔ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنانا چاہیے، عمرہ حج زکات کرنے چاہیے اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا، وہ واحد ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ حرام کمائی سے اجتناب کریں، حرام کی کمائی کھانے سے بھی شیطان انسان پر حاوی رہتا ہے، اسی لیے کہ ہم کو حرام کی کمائی سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں چھا جائیں تو شیطان کبھی بھی ہم کو شرک جیسے خیالات میں نہیں ڈال سکتا۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت سیدنا مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے مولا علی، مجھے ہر وقت برے خیالات آتے رہتے ہیں،
मैं इनसे किस तरह से छुटकारा पाऊँ। हजरत सैयदना अली ने फरमाया, हराम की कमाई और हराम के कामों से हमेशा इज्तनाब करो, क्योंकि हराम की कमाई और हराम कामों की वजह से भी इंसान के दिल में हर वक्त बुरे ख्यालात आते हैं। जब भी तुम हलाल की रोजी खाने के लिए अपने दस्तरख्वां पर बैठो तो या गफूरू या रहीम या अल्लाह या रहमान पढ़कर फूंक मारा करो। अगर आप इस अमल को अपना लोगे तो तुमको बुरे ख्यालात आने बंद हो जाएंगे। लिहाजा इन वसवसों के इलाज के लिए अल्लाह से पनाह मांगते हुए मदज्जा झैल अमाल करो। अगर हम मदज्जा बाला अल्फाज का विर्द रोजाना की बुनियाद पर करें और कसरत से दरूद भी पढ़ें तो हर तरह के शैतानी शकूक व शुबहात के दूर करने में ये मुफीद होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको हक हलाल की रोजी कमाने की तौफीक दे, हमारे दिलों से तमाम वसवसों को दूर फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा।